مسلمانانو ورونو دی کې هیڅ شک نشتا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین دنیا ته په داسې انداز را لېږلی و چې کم کمالات الله تعالی د خپلو بندګانو ته ورکړي او هغه کمالات چې د شان د بشر سره ښایي هغه عامه ده که ظاهري کمالاتو او که باطني او معنوي کمالاتو رب العالمین زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر ته په داسې انداز ورکړي وه چې هم دی مبارک په دې ظاهري کمالاتو باندې مکمل ګرځولی و او په دغه کچه باندې دغه کمالات ظاهري دا په بل چا کې نه موجود او هم دی مبارک په باطني او معنوي کمالاتو مکمل ګرځولی و په داسې انداز چې په دغه کچه باندې دا باطني او معنوي کمالات دا په بل چا کې نه موجود خلاصه د دوانو خبرو می دا ده چې زما او ستا خوږ پیغمبر ته رب العالمین باطني او معنوي کمالات هم عطا کړي وه په اتم او اکملې طریقې باندې او رب العالمین باطني او معنوي کمالات ورته هم عطا کړي وه په اتم او اکملې طریقې باندې او نمونې هغه وي چې زما نه وړاندې زمونږ او ستاسو درنو مشایخو مونږ او تاسو ته عرض کړې لکه مولوي صاحب ادم خان شاکر وفرمایل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمال د اخلاقو کمال د افعالو کمال د اقوالو او کمال د خلق څه شی وه مونږ او تاسو ته قیمت بها خبرې وکړې رب العالمین د زمونږ او ستاسو دپاره د هغه مبارک سره د محبت سبب او ذریعه وګرځئ خو زه راځم د بل اړخ ته دوستانو دغه بهترین پیغمبر چې رب العالمین دنیا ته راولېږه د مبارک ته رب العالمین علوم ورکړي وه او دغه علوم چې دی تېنه برخمن ګرځولی و علما زمونږ لیکي په غټه کچه باندې دا په دوه قسمه وه یو هغه علوم وه چې د هغې تعلق د ظاهر د شریعت سره و او یو هغه علوم وه چې د هغې تعلق د باطن د شریعت سره وه کوم علوم چې تعلق د ظاهر د شریعت سره وه هم دی مبارک پکې مکمل عالم وه او مکمل شارح وه په داسې انداز کې چې د ده مبارک په کچه باندې نه وړاندې څوک اعلم انسان تیر وه او نه به د قیامت تر ورځې پورې داسې یو څوک راشي چې هغه د اعلم یو د ده مبارک نه دی ډېر پوهه وي د ظاهري د شریعت نه هم د مبارک په اتمې طریقې آګاه و او د دغې ظاهر د شریعت دپاره چې کوم باطن و لکه چې لکل آیة ظهر و بطن نو د هغې باطن د شریعت نه هم د مبارک په دومره اتمې طریقې باندې آګاه و چې نه مخکې په دغې انداز باندې څوک تیر وه او نه به د قیامت د ورځې پورې داسې څوک راشي چې رب العالمین دغه انسان ته دا باطني علوم په هغه کچه باندې ورکړي چې په کومه کچه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي وه دوستانو د ظاهر د شریعت عالم هم زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبرو د باطن د شریعت عالم هم زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر وه دا اتفاقي خبره ده په مابین د ټولو مؤمنانو کې چې ډېر اعلم په مخلوقاتو کې او ډېر اعلم په انسانانو کې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم وه اوس دا چې دی مبارک لاړ نو دا علم د ظاهر د شریعت او علم د باطن د شریعت
د مبارک د ځان سره ویوړه او کنا دا علم د شریعت د ظاهر او د شریعت د باطن دا د مبارک نه پاتې شو. نو یاد ولرئ دوستانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه سترګې پټې کړلې، قرآن کریم کې موږ او تاسو ته یو څو مهم عقاید ذکر دي. یو د رب العالمین په باب عقیده ده او مختلف اړخونه لري. اساسي اړخ د رب العالمین د یووالي او د توحید عقیده ده. د عقیدې د توحید نه بعد په دویمه مرتبه کې بنیادی او اساسی عقیده چې زمونږ او ستاسو شریعت په مشتمل دی، هغه عقیده د رسالت ده. د هغې دپاره مختلف اړخونه دي. یعنې لکه څنګه چې موږ او تاسو د رب العالمین په یووالي ایمان لرو، بیا همدقسې د الله تعالی په رسولانو ایمان لرو او په خپل پیغمبر ایمان لرو او په دې عقیده باندې یو چې زمونږ پیغمبر خاتم النبیین دی، د ده مبارک نه وروستو نور انبیاء کرام نه راځي. چې هر کله زما او ستا خوږ پیغمبر خاتم النبیین دی، وروستنی پیغمبر دی، دې ته عقیده د رسالت ویلی کیږي. د دې عقیدې د رسالت ترڅنګ یو درېمه اساسي او بنیادي عقیده چې موږ او تاسو لرو، هغې ته عقیده د وراثت وایي. عقیده د وراثت دې ته ویلی کیږي چې مؤمن مسلمان به په دې عقیده وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړه، دا کم کمالات چې رب العالمین د مبارک ته ورکړي وه دی ټول د ځان سره نه دي وړي، بلکې د هغه مبارک د سینې نه دغه کمالات د هغه مبارک صحابه کرامو اخیستي وه. د صحابه کرامو نه بعد تابعینو اخیستي وه، تابعینو نه بعد تبع تابعینو اخیستي وه. همدغسې سلسله به د قیامت د ورځې پورې جاري وي چې کم کمالات رب العالمین د مبارک ته عطا کړي وه، هغه کمالات رب العالمین د د سینې مبارکې نه د د وارثانو ته تقسیم کړي دي او دا کمالات د مبارک ټول د ځان سره نه دي وړي. دې ته اساسي عقیده عقیده د وراثت ویلی کیږي. لکه څنګه چې عقیده د توحید د لوازمو نه ده، څنګه چې عقیده د رسالت د لوازمو نه ده، همدقسې عقیده د وراثت د لوازمو نه ده. په دې عقیده باندې به چې دا سلسله د وراثت دا به د قیامت د ورځې پورې جاري وي او چې تر څو پورې په مخ د مځکه باندې یو حقیقي مؤمن مسلمان موجود وي، تر هغه وخته پورې رب العالمین قیامت نه برپا کوي. او چې کله دا سلسله لاړه، هغه حقیقت د ایمان د منځه لاړ، بس سلسله د قیامت به راشي او قیامت به برپا شي. دې ته عقیده د وراثت وایي. وجه د هغې څه شی ده؟ د عقیده د وراثت موږ د کوم ځای نه را معلومو؟ قرآني نصوص ډیر زیات ور باندې دي، خو صراحتا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته په هغې تصریح کړې ده. حدیث د بخاري دی او نورو عمده محدثینو هم راخستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای العلماء ورثة الانبیاء. علما دا د انبیاء کرامو وارثان دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وراثت دا د دې امت علماو ته پاتې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کمالات په طریقې د وراثت سره دا د دې امت کاملین علماو ته پاتې دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علما دا د انبیاء کرامو وارثان دي. د انبیاء کرامو میراث کې څه شی پریښي وه؟ تصریح کوي ورباندې نبی علیه السلام چې انبیاء کرامو په میراث کې دینار او درهم نه دي پریښي، ولکن دې انبیاء کرامو په میراث کې علم پریښی دی. چې هر کله انبیاء کرامو په میراث کې علم پریښی، علما راغلل دا علم راواخسته، علم راواخسته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په میراث کې علم پریښوده. دا انساني معاشه دا موږ او تاسو عام د دې میراث په باب باندې چې کله تفصیل او وضاحت کوو، تاسو فکر وکړئ دوستانو، پلار وفات شي، زامن ته پاتې شو، زامنو ته او لورګانو ته وغیره دې ته خلک وارثان وایي. اوس دا وارث ورته ولې وایي؟ وارث ورته په دې بنیاد ویلی کېږي چې دته د پلار میراث پاتې دی. او د پلار میراث څه شی ده؟ د پلار میراث هغه طریقه ده چې کومه ده پرېښې ده، یا یې کور پرېښی، یا یې پیسې پرېښي،
یا چې دی باغ پرېښی بس یو شی ترې پاتې دي نو دا کم شی چې د پلار سره وه هغه د دنیا نه سترګې پټې کړې زوی ته پاتې شه زوی ته په دغه اعتبار وارث ویلی کېږي چې هغه د پلار نه پاتې مال او پاتې برخه دا ده ته پاتې ده لکه څنګه چې مخکې پکې پلار تصرف کوو دغسې پکې زوی تصرف کوي نو انبیای کرام چې د دنیا نه لاړه او خاص کر زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر او بیا مبارک وفرمیل چې علما دا د انبیای کرامو وارثان دي نو په دې اعتبار باندې عالم به هغه څوک وي چې کم څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاتې و ده به هغه شی راخستی وي ځکه په دې اعتبار درته وارث وی او پاتې د نبی علیه السلام نه دوه شیانو یو ظاهر د شریعت دی پاتې و یو باطن د شریعت ته پاتې وه لہذا وارث به هغه عالم ته ویلی کېږي چې هم برخه د ظاهر د شریعت نه لري او هم برخه د باطن د شریعت نه لري د دې دواړو نه چې برخه لري د انسان ته وارث ویلی کېږي او که د دواړو نه برخه نه لرودله امام رباني رحمه الله په ګڼو مکاتبو کې دا تصریح کړې ده وایي دې انسان ته وارث نه ویلی کېږي ده ته به غریم وایي غریم دا معنا یو سړی وفات شه نو د ده د اعمال چې کله